کلی کې بادشاہ ورته وی چې صاحب زما دربار ته کله کله راځه چې ما ته حدیث بیانې. امام بخاری ورته وی چې او بادشاہ حدیث زما د محبوب خبرې دي، حدیث د محمد رسول الله خبرې دي. نو ما په دې معشوقې پسې ډېر مهنت کړی دی، ډېر منډې مې والدي، 2 قدمه به چې لاړم نو 2 رکعاته نفل به مې وکړه، د خدای شکر به مې وویست چې خدایه د رسول الله په حدیث پسې تا مال د تلو توفیق راکړه، نو زه ستا شکریا ادا کومه. نو بادشاہ دا حدیث دومره سپک شو چې زه به د دنیادارو دربار ته راوړم. بادشاہ به ضلع خارج کړ، ضلع خارج به بل بادشاہی ته بلاړو. هغه بادشاہ به ورته وی چې مال حدیث راځه او دربار کې بیانوا، د به ورته بیا داسې وي. هغه به هم ضلع خارج. بل بادشاہی ته بلاړو، هغه به ورته وی د به ورته بیا داسې وي، هغه به هم ضلع خارج. ټول ملکونو کې وګرځېدو، یو بادشاہی هم ځای نه ورکول. چې ځای نه ورکولو نو خدای ته وی چې یا الله اوس مې د ځمکې لاندې کړ، پاس را باندې ځمکه تنګه شوه، ستا حدیث را باندې خلق سپکول غواړي، بادشاہان را تخپل کور تراوستل غواړي، دا مې ضمیر نه غواړي. نو امام بخاری وفات شو. چې وفات شو 6 میاشتې د قبر د خاورو نه د مشکو د عنبرو لوخړې براوي، خلکو به خاورې و تختول، بیا د پنور واچولې، بیا به خوشبوړې لوخړې راوړې. دا وخت بزرګانو دعا وکړه چې خدای دې قبر نه دا اثر لري چې دا تربت باقی پاتې. قرآن او حدیث با داسې سره جنت ته بوزي چې د چا ایمان د قرآن او د حدیث متعلق دی. نن 300 کال مخکې اورنګزیب بادشاہ استاد دې بادر کلی رحمان بابا په ازرخانه ادیره کې خخ دی. اورنګزیب ورته وی چې رحمان بابا کله کله راځه ما تخپل اشعار وای. ویل زه او ستا دربار ته راتللو اشعار وای. ویل او کله ورته الغوږ کېده چې ډومبه شعر درته وای. ورته اورنګزیب نن پترخ کې می جلال پلاس کې می جام دی، نل پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی، زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی. نل پترخ کې می جلال پلاس کې می جام دی، زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی. زد یار تصویر پترخ کې د مېو جام پلاس کې، اے اورنګزیب په خدای قسم ز تا خپل غلام غنما. نو تب مال راضی کذب تعالی در بیا ورته څوي و یا اورنګزیب کارایش د تخت او تاج کو بادشاہ ته اورنګزیب کارایش د تخت او تاج کا، خو مرګه بيدا تخت و تاراج بدای ویلو تلار ارزو تر مرګه پوره. بیا د ازرخانه د مهرونا نه کور تراغه، کور کې بناستو ضرور په شک چې دا دې کور نه بار نه وځي، دا زما په خزه مې خزه ته وی چې تزان مان جوړ کا او د تروزه ګورو کده د حرکات خراب شو نو مونږه وجو. خزه دلته ګل مل ټمبلی دیو لاسونه سره کړی دی او ځان باندې جوړ کړي د ناشته خپل مراقبه کې او داراوته هغه چې ورته داسې کتلې دي رحمان بابا دې ته ورته داسې ګوري، ورته وینل دلوي شراب سکلی دی پوېګما، نن دلوي شراب سکلی دی پوېګم، پر رخسار دی ګل ټومبلی دی پوېګما، علامه زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دی را بللی دی پوېګم، تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه
ما هغه ساعت جړلی دی پویګم تا رقیب چې سره وخت تر وخت نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پویګم سہاجت دے چې د خط په ملال ولما سہاجت دے چې د خط په ملال ولم دا د زما په باب لیکلی دی پویګم که هر سولا سولا سوا کړې په نکریزو دا د زما په خون لړلی دی پویګم رکبا زکات را پر رحمان کاندی رکبا زکات را پر رحمان کاندی چتا خوا پوری نیولی دی پویګم ساده پوګوا چلو روان ډیوډای کې ورتا رور او نور سړی ناس ضرور عزیز خان نام لاس نیونیو ول چرته زه د ورته داسې ګوري ورته وای نشي د خانانو غریبانو سره کلی نشي د خانانو غریبانو سره کلی چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن با لارو او دا زرخانه په مېرو کې نسکور به پروتو او مر ملته شو خخ ملته شو خو بیا کور ترانه په کنده کې پروت یو سړی ول راغی دا سی خزول څه کېدل دا سی ورته وکړه درویشي خو لوی بادشاہي دا سی ورته وکړه وسه وسه کېدل و خبر نیم چې راوستم لکما عاشق سړی واګي خود معشوقي پلاس کی خبر نیم چې راوستم لکما اوس می کم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس دبل پوګه کیږي اس جوور الوړ نوی ور معلومه نازیزانو عرض میں دا عمر تیر شو همون پوی نشو د زلیخی کتاب ټول خلاص شو او په دې پوی نشو چې زلیخا نرو که خزا زلیخا ولې نو خزا شو د پیغمبر په عقد نکاح کې رااله ولی امتحان کې ګیره زړه یوسف سره مور ورته وی چې بچیا دا سکه خلق را باندې لعنت وای هغه ورته وی زلیخی می مور مکرما تدا خبر نوري زلیخی می مور مکرما تدا خبر نوري واک زمانه ده پلاس واک می د بل ده زړې وړې د لما تشمی ګوګل ما کې زړه نشته نو زستا خبره څومن چې یوسف نه توبه وباس ا د تسلیم شان نشته ما کې زما زړه یوسف علی السلام نتیجه څه عظیم انقلابات و نبات زلیخا د یوسف علی السلام په عقد نکاح کې را شپوا نیمه شپه کې زلیخا پاسه ده د شپې مونستا یوسف علی السلام ورته لا وخت ډیر ده وینه ده وخت ډیر چې هغه رستو لمنه تلاس ورواچولو نو د زلیخې لمن وشله زلیخې خیر ده که زما لمن وشله ده دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډه والے او ما رستو نه تلمنه نه نیولې لمن نشله او یو خبر واره یوسف زوس ستا یوسف تابعداری نکو ستا یوسف زبوس دا غزاد تابعداری کوم چې چاته مال راکړي نو خو لیوانه یوما نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چاته زما غېږې ته راوست
سو پر چې ستا د رائے تعلق تا خو زما خبره نه منل سو پورې چې هغه ته میزان وسپاره هغه ته زما غېږې ته راوستې نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کو ماریا قبطیه یو وینځوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځوا په خوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې بسړی ته د تشو متیازو ضرورت پیښنو کوټه نه بار بنر راوته دنه بیس د خاور لوخه کټوای یا لوټا یا داسې څه شي خو نو کوټه نه به بار نه راوته نو هغه کې به حضور علیہ السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوه دی نو هغه لوخ کې کړی سحر اغا ماریه قبطیه ته حضور علیہ السلام فرمایل چې دنن الوخي کې څه شاید هغه بار توي کا جلال الدین سیوطی کلی دي چاغه ورته وی چې یا رسول الله اخو به ما وی چې وبدي ما اوس کلی حضور علیہ السلام ورته ډېر په غوسه شو چې خدای بندي پته نه لګي اوس کې ویلوخي کې پرتیوي ماویل چې جوړو بدی چې هغه ما اوس کړي ورته وېسا علماء لیکي چې د ماریه قبطیه د او پښتو نبا د خلینه د مشک او د عنبر خوشبوئی راتله د و پښتا پورې عرض میں داو چې کا حسن د یوسف مشهورو نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا پر رسول الله کې داسیو چې داغي بیا مثال نو په کملار بچ تیر شو په کملار د هغه لارې نه بدري ورځي خوشبوئی تلا په ټول زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناس په ټول عمر نو عرض میں داو چې حسن بیا داسې و چې زه درته سوال نه شم اب اعلی پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ په قبر کې به هم ګورئ ارمړې چې مرشي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکی اولنې سوال نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دی چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق دی په دنیا کې څه خیال دا وګوره نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت یا خو بدا حالي چې دسي بمړیو لکه چې دایو نو چې داسې مړیو لکه چې دایو نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري هاي هاي زه خو الله کدا پیژم خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې ړومبنه گزار چې دل در کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري ړومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا زنه پیژن او دسه خلق بم وی چې ملائکی ورته وی دی ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی چې دا سی ورته وګوري
نو دی به وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړ. په خدای قسم مونږ څه سړي رابعه بصری او خزر شپېته کاله ټول ژوند په دې کې تیر کړی چې الله 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 الله. شپېته کال چې مړه شو ملائکه ورته راغلي تپوس دې کوي چې من ربک، ستا خدای څوک؟ ا ملائکه د لاس نونی وی ما نه در رب تپوس کوي، ما شپېته کال خپل رب هیر کړي نه دي. ورشي زما رب نه تپوسو کوي چې رابعه بصری پیژنې کنه، ما نه څه تپوس خزاو. د شپې براوته په نیمه شپه او د خار په کوڅو کې بغرزیدا خپیاب لخپی او دا شعر به وی چا جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے. او د مخلوقا ویخ شي د خاور سوري لاندې والله العظیم تر قیامت پورې به بیا د خاور سوري لاندې د اسمان سوري لاندې ویخ شي تر قیامت به د خاور سوري لاندې د پر دا به ټوله شپه چره وینځل. د ابراهیم ابن ادهم وینځل ټول ورځ په خدمت کې تیر کی، ټول ورځ او د شپې په یخو مو باندې او د سکی او 2 رکعات نفل نیت وتړل. نو 15 سپاره به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپاره به په بل رکعت کې ویلې. سلام وګرځولو په سجده پرې وته خدای ته وی چې الله ته په ما مینه، خدای زستا ډیره خوخه، خدای ته په ما مینه. بادشاہ دا ګونګړاهټ واوریدو د دې کمرې سره چې غوږی کې خو نو دا وای. بادشاہ دروازه وټکولا چې ورننه وته ورته بیا ادب دا څه وای د سموای چې خدای ته په ما مینه، د سوای چې خدای ز پتا مینه. هغه وینځه بادشاہ ته داسې ګوري ورته زابیا د بابا روزا بادشاہ دا وخت زما د خدای په منځ کې دراز وخت دی، دی وخت کې زستا وینځه نیم زستا د ورځې وینځه. بادشاہ ته وایي که زما خدای په ما مین نه وای تم بادشاہ داغه بنده بادشاہي او ملک او سلطنت درکړې ده، ټول شپه د پروت زما ټول ورستا په خدمت کې زړه اوچوي او د شپې په یخو بو د سکم او دیر سپاره په 2 رکعاتونو کې وای. کا په ما مین نه وینو د شپې به مال دا توفیق را کوله چې ځان ته ودرولې، خو زبه موده پرته خو په ما مین نه چې ما د شپې خوب ته نه پری دی او ځان ته وی خو درولې. قوت صرف یو د خدای دی، د بل چا